حکمت د روجی دادی پدې کائنات کې الله درې قسمه مخلوق پیدا کړي، بل ها قسمه مخلوق دي، خو یو درې قسمه مخلوق دی الله ول درې اوصاف ورکړي. یو الله انسان پیدا کړی دی، یو جانور پیدا کړی دی، یو فرشتہ پیدا کړی، ملائک، جانور او انسانان. الله دې ته مختلف اوصاف ورکړي. فرشتو او ملائکو ته چې الله کم صفت ورکړي دی، هغه صفت دار چې الله کم طاقت پکې قوت پیدا کړي دی، هغه طاقت دا دی چې فرشتو ته الله صرف عقل ورکړي دی، خواهش نه دی ورکړي. دا قوت الله سلب کړي دی د وجنه فرشتي هغه د خوراک اسکا اولاد د نکاح وغیرہ نه پاک دي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هغه صرف او صرف چې کوم دی الله تسبیح کې مصروف دی، حمد او ثنا کې، او باری تعالی صفات کې تسبیح کې مشغول دي، عبادت کې مشغول دي، خواهش نه لري. او بیا چې کوم نیچے درجه والا جانور دي، هغه کې الله یو چیز پیدا کړی دی، دویمې نه دی پیدا کړی، صرف خواهشات پکې پیدا کړي، عقل پکې نه دی پیدا کړی. د دې دواړو په خلاف باندې الله انسان پیدا کړی دی، او انسان ته الله څه ورکړي؟ عقل هم ورکړی، خواهش هم ورکړی، دواړه ورکړي. نو امام رازی رحمه الله وایي کنه ولیکه ځان سره ولیکه او کنه ولیکلو کې ډېر مړندې کنه ماشاءالله بارک الله فی عمرک. امام رازی رحمه الله وی کله چې یو انسان د خواهشاتو تابعدار شي، انسان باندې خواهش غلبه وکړي، خواهش تابعداري وکړي، دی بیا جانور شي، جانور ته نږدې شي او یا مکمل جانور شي. تاسو به اورېدلي، زه خو اورم اکثر ډېر خبر شم ویا لکه یو سړی ولګېدو خیرې وتښتوله، څه وتښته؟ خیرې وتښتوله. او بل ځای کې خبر شوم وایي ترورې وتښتوله. ولې؟ د خور او د مور تمیز عقل سره کېږي که نه. او کله چې انسان خواهشاتو کې ډوب شي که نه، د ده نه دا تمیز ختم شي چې مور څه ته وایي، خور څه ته وایي، لور څه شی دی او خینه څه ده. بهرحال خبره د روجې د حکمتونو ده، چې د روجې یو حکمت دا دی چې انسان چې کوم خواهشات نفسانی غلبه د الله په هغې کې کمی راوړي. د روجې سره چې کله خواهش په انسان کې کم شو، نو څه شی سیوا شو؟ عقل سیوا شو که نه. نو انسان د فرشتو سره مشابهت لري، بیا د دین هر وخت کې الله راضي. بیا دویم د روجې حکمت دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه په روجې کې د روجې د وجې نه په انسان کې دننه د وفا صفت پیدا کیږي. یار انسان وفادار جوړیږي، وفادار. د سهار نه واخله تر ماښامه پورې یو سړی روجه نیسي، دا وفا ده که نه، پوروالی دی، وفا کوي که نه. نو دغه شانتې دا انسان په دې کې الله سره د وفا صفت پیدا کیږي. بیا چې الله انسان ته کومو څیزونو نه منع فرمایي ده، انسان په هغې باندې بیا کلک ولاړي، وفادار جوړ شي. دریم حکمت د روجې دا دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا روجه دا د عبادتونو د پاره یو ټریننګ دی. سره یو ټریننګ دی یار. دا انسان د سختو حالاتو سره مقابلې د پاره تیاری د روجه ټریننګ دی. انسان خو په دې دنیا کې اوسېږي، مختلف قسمه حالات پر انسان باندې راتلی شي که نه، لوږې راتلی شي، تندې راتلی شي، غریبي راتلی شي. نو دا روجه الله پاک د انسان د پاره یو ټریننګ ذریعه جوړه کړې ده چې ګوره انسانه په تا باندې هر قسمه حالات به راځي، هر قسم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. نو ګوره
دنیا مسائل ته چرته کې ګوره ملا ماته نه کې او پریونو وزي ورته چرته ګوره د دې ټټکر مقابله کوا د حالات برازي. درم قسم دا روزه یو ټریننګ دی د انسان د پاره د دې معاشري کې د بیدارۍ د چالاکی د چستۍ د پاره. او سلورم نمبر حکمت د روزي دا روزه دې د پاره ده چې انسانیت کې دننه مسلمانانو کې دننه مسلمانان د ټیم پابند جوړ کې په دې معاشره کې د ټولنه غټ المیه سره غټ المیه ده چې یو مسلمان ما پوری څوک د ټیم پابند نه دی ښه. ته وګوره امام به لیټ راځي موږ به لیټ وي. کته وګوره هر یو رور مسلمان 2-3 رکعات موږ به تللی ښه. د ټایم منیجمنت سیستم په زموږ مسلمانانو کې د سره نشته دی او د هغې د ټولو نه غټ مصیبت دا راشي چې انسان ټول کارونه څه شي هغه تباہ و برباد شي زوال طرف ته روان شي. نو دا روزه چې کوم دا مسلمانان کې دننه مسلمانان د ټیم عادت جوړوي مسلمانانو کې دننه چې دا مسلمانان سبب عبادتونه کې ګوره چې بانګ وي د چا طاقت شته چې بیا پسې څوک ډوډۍ وخوري او کم خام بانګ نه ویلې د چا طاقت شته چې وبو ګټو کې ولې انسان پابند دی یار د ټایم مینجمنت سیستم د انسان دی. ان الصلاة علی المؤمنین کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پنځم نمبر صفت حکمت د روزې دا دی چې روزه په انسانانو کې دننه احساس پیدا کوي. هغه احساس چې کوم احساس دننه مړ شوی دی هغه احساس دوباره را ژوندی کوي په دې معاشره کې. یو مالدار انسان دی وسعت والا انسان دی الله ورته مال او فضل ور باندې کړی دی مال دولت دی ولا ور کړی نو الله وی په دې معاشره کې دا روزه مات دی د پاره فرض کړی دا چې په دې خلکو کې دا احساس پیدا شي چې په دې معاشره کې کم خلک چې غریبانان دي یو سړی یو مالدار د سحر نه وخت تر ماښامه پورې روزه ونیسي د تندي او د لوږې د وجې نه څونه تکلیف ورته رسي. حالان کې یو ورځ وي که نه یو ورځ وي دا تکلیف وي ورته. الله وی دا احساس دی چې د سره دا احساس پیدا شي چې هغه غریب خلک به سکي چې څوک په روزو په هفتو په میاشتو باندې خوراک نه کی سیبا د چا په کور کې چې د اوبو سهولت نشته دی د چا په کور کې چې د روزه ماتي ستا چې کوم دسترخوان لګېدلی دی ستا په دسترخوان باندې چې کوم څیزونه پراته دي آیا ستا یو غریب ګاونډي رور مسلمان په کور کې دا شته دی احساس ہو که نه ځکه تو خو الله انسان پیدا کړی. الله وی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اخرجت للناس سړیا ته خو خپل د ځان د پاره نه الله وی ته خو د تمام انسانیت د بهبود او فلاح د پاره ما پیدا کړی ته مادي د پاره نه پیدا کړی چې تا سره د صرف د خپل د تن او د وجود احساس وي نه دا امت چې کوم د سره د تمام انسانیت احساس وي. بل حکمت د روزې دا دی محترمو په ټول کال کې هر یو مسلمان 11 میاشتې په 11 میاشتو کې تقوادار سړی تهجد گزار سړی تلاوت د قرآن او قاری او نفل کوونکی سړی حج د بیت الله کوونکی او عمرې کوونکی او مختلفو صدقات او خیرات کوونکی دا ټول محتاج الله رحمت دا ټول الله رحمت پسې ګرځي. چېرې په کم یو کار کې د الله رحمت مونږ ته ملاو شي څوک صدقات کوي څوک خیرات کوي چې الله رحمت بیا مو ګرځي الله رحمت پسې ګرځي څوک نفل کوي چې الله رحم وکړي
ګرځي یاره. واحد روزه یو داسې عمل له یو داسې عبادت دی په روزه کې د الله رحمت پر روزدارو پسې ګرځي. سبحان الله. په روزه کې د الله رحمت روزدارو پسې ګرځي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کہ روزدار د پر د الله رحمت کولاوي د الله رحمت څخه ترې کولاوي شي. دغرنګ محترمو پروژه کی دننا بل حکمت د روزه دا دی چې پروژه کی دننا په تمام انسانیت کې مساوات قائم شي. پدی امت کی او اسلام کی خبر د مساوات دغه اسلام کې څوک د نسل په بنیاد باندې د رنگ په بنیاد باندې د مال او دولت په بنیاد باندې د جاگیر او جیدات په بنیاد باندې اونچ نیچ الله چاته نه دی ورکړي. دا اجازت اسلام کې نشته ده. خروجه یو داسې عبادت دی پدې کې ټول خلق مساوي شي او برابر شي. ښه ګوره که صدر دی هم روزه ده، ښه که وزیر دی هم روزه ده، که مالدار دی او که غریب دی، که هر رنگ والا دی هر نسل والا دی، خو بس پدې عمل کې ټول یو شان کې دي سړیا. لکه حج کې مقتلی دي کنه الله موږ سره ټول بوزا. مساوات اسلامی تعلیمات سره مساوات بین الانسانیت بین المسلمین. دروجی حکمت دا دی چې تمام انسانیت د یو بابا او د ابي بچی دی. ښه پدې کې کته بر نشته دی. ها یو کته او برشته یو صفت د رفعت او د ذلت شته. او قرآن بخبل بیان کړي. قرآن و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله و بهترین انسان هغه دی لوی منصب والا، رفعت والا، لوی مقام والا، لوی مکان والا انسان هغه دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معزز سړی پتا سو کې هغه دی چې څوک د الله نه زیات یریږي. دا خو عقل برداشت کې چې پکار دا دی چې دا سړی څه شي، دا څه شي، دا د محترم شي کنه په دې معاشره کې. تقوادار څه ته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اتق المحارم تكن اعبد الناس. یو سړی د الله د نافرمانی نه ځان ساتي، د پیغمبر د مخالفت نه ځان ساتي. خلکو په نظر کې دا عقل دا تسلیمي چې دا د څه شي، دا د محترم شي کنه. خو نسل په بنیاد، رنگ په بنیاد، مال دولت په بنیاد باندې رفعات او ذلت دا عقل نه مني. اسلام هم د دینه منع کوي. روزه د هغې دپاره یو توړ دی. دویم فواید د روزې سری من حیث المؤمن او من حیث الایمان. د روزې فواید او فضائل حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روزه او داسې بهترین عمل له یو بهترین عبادت ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پدې روزه کې دننه یو څو کارونه کیږي چې هغه د بغیر د روزې نه کیږي. یو څو پیکجونه داسې شته چې هغه روزه کې الله بندګانو له ورکوي، په بل میاشت کې نه ورکوي او بل عبادت د روزې نه ورکوي. اولنی پیکج، اولنی صفت هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روزدار د الله دربار کې دون لوی مقام دی. ښه واوره یاره، شکر دا دی ښه چې روزې ته راورسېدو. الله مو بقایا روزي په خیر خیریت تیر کړي چې ورسو او دا حاصل کوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے استغفار المخلوق للصائم. اوہ سبحان اللہ.
وې د روزدار دون لوی فضیلت د الله دربار کې دی چې کله یو روزدار په لار باندې روان وي پاس په هوا کې مرغان او په اوبو کې میان کبان او په دې سړو او سوراخونو کې دننه ماران لړمانان چنجه حشرات الارض الله اکبر په ځنګل کې زناور ودو دعا کې روزدار لپاره الله او سوی اللهم اغفر للصائم وارحمه الله دروجه دار گناہونه معاف کی او الله په دې رحم وکي الله اکبر ابل حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے چې روزدار دون لوی حیثیت دی الله دربار کی چې الله فرشتي راولېږي د سره د خواته کی نه چې فرشتو چې زما د روزدار چې څه غواړي تاسو امین وای او بل حدیث کی راضی دویم فائدہ د روزي فضیلت د روزي دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پر روزه کې الله شیطانان قید کی سکی شیطانان وتړي په زنجیرونو باندې څه مطلب شو مطلب دا شو چې روزه کې الله دننه روزدار ته د نیکی توفیق زیات ورکي ښا حدیث مطلب سره اللہ دل ہمیشہ پروجے کی ہے ریگولر انسان تا روزدار تا اللہ سور کی توفیق دنے کے ورکی او ددن بدئی توفیق او اخو بعضی خو بدبخت سڑائی اگر جدا خبر دا لگا سنگ چی حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی درے بدبخت دی اللہ نبخی روجہ کیم نبخی رو چی کلا ترسوچ دا بدبختی دا دین ہوتی نہیں روجہ کی ہم دا نبخی نو دریم نمبر فضیلت د روزي پر روزي کې الله تعالی دا عمل ریټ بڑھاوي تاسو باورېدلې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وې پر روزي کې د روزدار نفل ثواب فرض مقام ترسي او د فرض اجر او ثواب او یا درجو ترسي وکړه چې سړی نفلو کی دت ثواب د فرض ملاویږي او کله چې سړی فرض ادا کی دت د یو فرض په مقابله کی او یا فرضونو ثواب ملاویږي او بل حدیث کی راضی بل فضیلت د روزي دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په روزه کې د روزدار یو دعا ضرور قبليږي ښا او حدیث کې نشاندهیم کړی دا وخت هم خوله دي چې الله تعالی وي د روزه ماته په وخت کې د دعا قبلوم او بل فضیلت د روزداري چې د روزدار په دعا کې الله فرشتي شاملې او بل حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بل فضیلت در روزی دارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فی کل یوم و لیلت عتق من النار 100,000 ہر شپہ در روزی پا ہر شپہ کی در روزی 100,000 کسان د جہنم نہ خود آزادی ہر شپہ کی خوش قسمت انسان آگا دینا چا اللہ پاک دا آگا پکی ہم سے خام خدر و جدار حساب اللہ کئی کیا نا پکی اول حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چی فی آخر رمضان دا رمضان پا آخر کی پا آخر شپا کی اختر شپا چی وطوائے بدی شپا کی اللہ 29 لاکھ کسان د جہنم نہ آزادی یا 30 لاکھ کسان د جہنم نہ آزادی